لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین او سامعین، الحمدلله وخت په وخت باندې مختلف وظایف او عملیات مونږ شیر کوو. نن کوم عمل چې تاسو ته خیمه دا یو بهترین عمل دی او د هغه بیمارانو د پاره کم کسان چې جسمانی بیماری لري هغه بیماران به الله تعالی د دغه عمل په برکت سره ټیک کوي. دومره یقیني دا خبره ځکه کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا ده، د عام یو انسان وینا نه ده چې کم انسان بیمار وي او یو کس لاړ شي دغه بیمار خوا کې دغه یو څو کلمې دي چې دا ووایي الله تعالی به دغه بیمار لا شفا ورکي. که د دغه بیماری نه مرګ نه وي الله تعالی به شفا ورکي. 100% دا خبره حقیقت دی، ځکه چې زمونږ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان دی. کلمات دا دی: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. دغه انسان به په دې بیمار باندې دا کلمې وزل اوي که دم پې کوي او که امداسې وي، او دغه عمل که د یو ځل نه زیات ځل کولی شي عموم بهتر ده. ان شاء الله دغه بیمار به الله تعالی صحتیاب کی. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول د روحاني او جسمانی بیماریانو نه محفوظ وساتي. الله تعالی دې مونږ تاسو د دنیا او آخرت خیرونه نصیب کړي او دنیا او آخرت شرور فتنو نه دې الله تعالی زموږ تاسو حفاظت وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.